الصلاة والسلام على إن دعي وابن دعي قد ركز بين سلة وذلة هيهات من ذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت. عزاداران بزرگوار، مو تاسې د تورو سرو ته سلام کوو، موی تاسې سینو ته سلام کوو. یوه وجه دا دی چې تاسې وایئ چې د کربلا تاریخ مو زنده وساتلو اوسه پورې. تاسې وایئ چې با وجود هغو ټولو سازشو تاسې د حسین نمه جاوید وساتله. دا نعرې بې ارزشه نه دي، دا قیمت لري. دا تور سرونه قیمت لري، دا سترګې او دا اوښکې قیمت لري. رسم دي خبره کوم. خلکو کوششونه وکړل، دنیا دا کوشش کولو حسین پره. حسین یو مستقل یو هغه انسان و چې حیدري بنا فاطمی شوده هغه رگ رگ پرشانه وی، هیچ قسم سره د سازش و شکار نکیدو. دیو جنا که بیعت نه نورو کسانو انکار کړی و، هغوی دور زیات رد عمل سه د یزید روبرو نشول، څومره چې حسین روبرو شو. پېژندلی شوی و، معلوم و د حسین حیثیت، د حسین استقلال، د حسین اراده، د حسین عزم خلکو پېژندلی و، خلکو ته پته وه. دیو جنه زیات رد عمل سره روبرو شو. نن ته هم چونکې د مغه حسین پیروکاری، نن ته هم چونکه مغه حسینیت آواز و چتونه فضا کې پرشنونه دغو آوازو، دیو جنا ته هم شدت سره د خلکو را د عمل سره روبرو شوی. ایوه دې خبرې چې هغه ضروري ګڼم، همو کومې خبرې چې ته کړي دي او چې ته منه دي کړي هغوی ضرورت حس نه کوم. مو ځینو معلوماتونه چې تاسې ته کیدی شي پاته نه وي، مخکې مو هم دا پیشنګویي کړې وه، مخکې مو هم دا ویلي وو چې دا فسادات مخکې مو هم دا ویلي وو چې دا فسادات د سني و شیعه روب کې دا دهشتګردي د سني و شیعه روب کې رنګ ورکړی شوی دی، و الا اصل دا فسادګر، اصل دا دهشتګرد دا یهودیان دي چې مسلمانو کې غواړي پوپ واچوي. موږ دا مخکې هم ویلي وو، دوستان دلته شته، هر اجتماع کې مو دا خبره کړې دی. نن هغه شی کشف شو، تاسې ته یې وضاحت وکړو. اشرف مارت چې د چودھری شجاعت وزیر داخله هم زلف دی، هم زلف نه ته پوهېږې، هغه قتل کې ویلي هغه قتل وشو، دهشتګردو هغه ته دمکي ورکړې وه، هغه به جهاده و چې هغه ډېر زورور لاس واچولو دهشتګردو باندې. د هغوی ټول ریکارډ یې کشف کړو، د هغوی ټول ریکارډ یې لاسته راوړو. ریکارډ کې څه شی و؟ دوې درې خبرې ضروري دي چې وایې وره. ریکارډ چې د اشرف مارت لاسته راغلی و، هغه ریکارډ چې د وزیر داخله هم زلف SSP و د ګجران والا، ګرچې دا سني لباس کې دا به المونځ کوي، سني المونځ به کوي، دا کیدای شي چاته یې سنه نه شوه. متهم کولی دی انشاءالله که زینب بیبي یو نظر کرم دغه مجلس ته ما ته وکړي، که زینب بیبي یو را هم نظر وکړي، متهم هم کولی دی. عرض مو دا کولو چې زینب بیبي دلته دربار کې پیشنګویي ورکړي دی. دا معجزه‌نما کلام د زینب بیبي و چې هغې فرمایش وکړو ارسلین ته کد کیدکه وسع سعیکه، ظالم ته خپل څومره مکر کوې هغه وکړه، څومره کوشش کوې ته هغه وکړه. فانک خو دغه یاد ساته
فإنك لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. تو غلطی که پرینوزی تی مو ذکر محو نشی کوای، تی مو ذکر نشی رنگوای. زینب بی بی کدیشی اگو وسیع نظر سرا، اگو دوربین نظر سرا کدیشی دی پارچینو نن ریجی جولیستا هم نظارو چی دلتا با زینب و حسین نماخستایشی. ذکر دربار کی خبر کریوا فإنك لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. تی مو ذکر نشی ختموای، تی مو وحی نشی مرکوای، تی مو وحی نشی ختموای. زینب بی بی دا آواز و اندس زیم لکه څنګه آلتا خیال وشو چې حسین ما خیال کربلا میدان کې وینو موجو کې ډوب شو. دا الفاظ مو هلته ادا کړل. خلکو دا خیال وکړو چې حسین ما خیال وینو موجو کې ډوب شو، خلخانه یې ډوبه شوه، بیرې چوک خو پاتې نه شو. په چا ته پته وه چې دا زینب بی بی به ځي شام ته، په شام به خرابوي، شام بنیادونه به سستوي. هغه نه وروسته به زینب بی بی وپسېږي، کربلا ته به فتح راځي. همدې وجې نه جنا شی ورته نه غواړم شه اشاره وکړم. ما عرضاو لکه څنګه د حسین نامه محو نه شوه، همداسې دا نارې هم د حسینیات محو نه کېږي. څو خبرې وکړم. توصیه نصیحت اکثر جوانان دي، اکثر دوستان دا بزرګوار جوانان، دا بزرګوار نوجوانان دوی ته درې خبرې وکړم غواړم. زینب بی بی نه مدد غواړم، تا ونه مدد وغواړه. مو تا د کربلا سبقو کې پاتې شوي یو. دا څه نه ده، دلته ناست وي دا څه شی دی؟ د کربلا کلاس روم دی، د کربلا سکون دی، د کربلا مدرسه دی. دلته کربلا سبق ویلی شي، دلته حر سبق ویلی شي، دلته علمدار سبق ویلی شي، دلته اقبال سبق ویلی شي، دلته هغو با عظمت ښځو سبق ویلی شي. دا خو مدرسه دی په ویرې نه کې، دا مدرسه دی. دلته هغو ښځو سبق موږ غېږو ته رسېدلی دی. موږ تا وړو، موږ تا ما صفت کې وو، موږ تا مور دوره عظیمه مور دی، موږ تا مور دوره پاکیزه او زینبي مور دی چې موږ تا یې پت کې راوړي یو. بڑے بچی متمخانوں سے اشنا کری ہوں یا حسین ناری منہ تو اورېدلي دي. هغه وخت نه یې موږ ته کیسټ کې ټیپ شوی دی، هغه وخت نه زینب لمه یې موږ ته کیسټ کې محفوظه شوي دی. دا خو نن خبره نه دی. موږ ته یې حر سبق اورېدلی دی، موږ ته یې اکبر سبق اورېدلی دی، موږ ته څه شی لیدلی دي، موږ ته کربلا کې څه شی ویلي دي. موږ ته کربلا کې څه شی اورېدلی دي، کربلا نه به څه شی اخیستی دي. آیا کربلا کې فقط ژړېدل مې لیدلي دي؟ صحیح دی، ژړېدل ما لیدلي دي. آیا کربلا کې مې دا لیدلي دي زینب بی بی تا دې سلام وي ته څنګه ورور حسین ته نیده ودرېدې؟ دا مې لیدلي دي. دا ما لیدلي دي، صحیح دی، دا ما اورېدلي دي. سکینه ته څنګه راغلې شپې اتیارې کې بابا دې وپېژندلو؟ دا ما اورېدلي دي. عظیمه بیبی ہے، تو سورہ عظمت والا بیبی ہے، تو سورہ شجاعت والا بیبی ہے، تو سورہ شہامت ہے. اتا کیا قدم قدم اتا کردار ټوله همسا دی، ټوله ملنتو دی، ټوله دلاوري دی، ټوله درس دی. حره اتا یې وایم خبره، ټوله دلاوري دی، ټول جرأت دی. قاسمه اتا یو قدم کربلا کې دغو خلکو پره دی، شجاعت او دلورۍ درس دی. هغه وړوکی بچی چې هغه میدان ته راوځي، مور ورته وایي بچیه لاړ شه هلته، څوره بچی دی، توره بچی، اتو کالو بچی، نو کالو بچی، توره یې ځمکې باندې څکېږي. مور ورته ویلي دي، مور حسین ورته وایي بچیه تا اوس پلار شهید شوی دی، مسلم کوټې والا مسلم، ته خو لاړ شه لږ. مور نه پوښتنه وکړه، مور ته وایه اجازات خو واخله. ورته وایي مولا، مور ورته وویله توره مغیره نه وتړله، مغیر ته وویله زویه لاړ شه ور نه ډر شي، حسین نه ځان قربان کا، ما فاطمې زهرا څخې ځله نه کړي. مو ته دا سبقونه لیدلي دي. چا چې دا سبقونه لیدلي وي، چا یو عمر دغو سبقو کې تېر کړو، چا یو عمر دغو سبقو څخه اشنایي حاصله کړه، آیا بیا ممکنه دی؟ آیا بیا کیدای شي چې هغه قوم ځنو خبرو نه وډر شي؟ آیا بیا کیدای شي ته به بیا کربلا والا نه وي، ته به بیا سره کربلا سبق نه وي ویلی،
تو به بیا سره هر کتاب نوی پڑھو کرے تو به سره سکینه درسونه نوی وریدلی تو به سره زینب درسونه نوی وریدلی چې ته ځنو معمولي خبرونه معمولي غبرهټ وکې دا غبرهټ نشته انشاءالله دا هغه کسان دي چې هیڅ شي نه غبرهټ نه کوي یوې خبرې نه هم غبرهټ نه کوي یوې خبرې نه هم نه غبرهېږي البته عباد به درې ټکي ذکر مصیبت بیا وکړم ته هم ویله چې زه ونه حساب واخلم کیدای شي زینب بیبي هم غواړي نن چې دا دوستان دا کسان چې زینب بیبي ته یې توجه دی خو بیا یوه خبره ته وکړم یو وصیت ته وکړم تا سترګې ډېرې قیمتي دي جوان عزیز ازادواره بزرګواره تا سترګې ډېرې قیمتي دي تا اوښکې ډېرې قیمتي دي ته زینب بیبي مجلس ته راغلی ته حسین مجلس ته راغلی ته د سکینه نامې پاره راغلی ته دلته راغلی تا اوښکې قیمتي دي واوره تا اوښکې قیمتي دي تا د دوې خبرې وصیت کوم تا لاسونه قیمتي دي تا لاسونه ځکه قیمتي دي چې هغه حسین پاره اوچتېږي په سیلو پرېوځي تا پښې قیمتي دي ځکه قیمتي دي چې هغه حسین پاره فلوس کې روان دي تا ژبه قیمتي دی نو دوست بزرګواره ازاداره بیا ته وایم وصیت کوم ته چې کله دغه مجلس نه پاڅېږې صرف دغه دي پورې حسین نه مانوه صرف لسم ورځې پورې زنجرزنۍ پورې حسین ختم نه شو ته پکار دی دا پیغام کور ته ورسوئ ته پکار دی دا پیغام ذهن کې محفوظ وساتئ ته کله خدای ما وکړه که سترګې ته مې جایز یس کېدې نو بیا ویله چې اوس سترګو ته خو 7 سال ته مالې دی چې ته حسین ته اوښکې وراولې نو بیا شرم وکړه حسین نه بیا زینب بیبي نه شرم وکړه سترګو ته داسې وایه لاس ته وایه چې او لاسه بې ځایه مه غځېږه بې ځایه مه مخکې کېږه ځکه چې ته هغه لاس یې ته اوس لسم ورځې حسین په نامې اوچتېدې او په سینې پرېوتې لاس ته بیا تلقین وکړه دا مو وصیت و تمام شو دا مو وصیت و ختم شو یوه خبره وکړم حسین څومره غیور دی دوه ټکي ذکر مصیبت وکړه تقریر مو کوونی وخوښه روک شوم چې نشم کوی مجبور شوم خبرې مو کوونی دوه ټکي ذکر مصیبت مجبور یم چې ختم کړم حسین څومره غیور و جنګ یې کولی کله لښکر یې په سر شوی لاړې لښکر یې حسین یې حده پورې په لښکرو پسې لاړو بیا به واپس شو خیمو نږدې یو ځای یې مقرر کړی و هلته به راغلو وبدرېدو وینې ودرېدو خبر یې ونې د یوه غیرتي خبره خو واوره تنده دې وویله سلجنان سپور دا الفاظ بې ادا کړل تنده دې وویله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم مولا څه مطلب ته دی وینې واپس شوې مولا به جواب درکړي دې پره راغلم زینب خور مې خپل غږ واورم ویم ورته چې خورې زه زنده یم داسې خیمونه مه راوځه زه خپل اواز خپله ځینې واورم زه خپله خبره خپله ځینې واورم ته سړي سته ډډه اوسه بیا به لاړو جنګ بې وکړو واپس به شو خلک کله وتښلې واپس به شو مخکې حسین نه تلو خو آخري کله یو ورځ اواز نه شو اوچت یوه خبره ته وکړم واوره پوهېږې تو ته پته دی هغه شی چې هغه د 12مې مو زړه ته اور لګوي هغه نه خبرې هغه شی هغه خبره هغه وخت هغه ځای هغه حالات چې 12مې مو سیجوي بلکل زړه یې سیجي خبرې هغه همدا وخت دی چې کله خلیل الجنا خیمونه بهر ودرېدو کله پیغام ورته راووتې خدای ونه کوه ذوالجلاله مولا 12م مولا دغه ټکي دی چې اور خلي د 12م مولا سره فریاد کوي هغه دا ځای دی چې مولا ډېر شدت سره ګریه کوي